په ګوتو یا په نوکانو پورې چې الپی ولګي نو په دغه کې اودس کیږي که نه او غسل وځي که نه وځي، یا په ویښتو باندې ساس کې وشو د الپی او هغه لر کیږي نه، نو آیا په دې سره غسل وځي اودس کیږي که نه کیږي؟ ګوره مسله دا ده که الپی چېرته په سرمن باندې ولګېده، په ګوتو او په غوښه او په سرمن باندې ولګېده، نو که د دې لر کول په اسانه باندې ممکنو ټیک شوله نو دا به لرې کې دې سره بیا نه اودس کیږي او نه غسل وځي. او که معمولی غوندې مشقت یې غوښتو چې د هغې سره سرمن نه خرابېده او زخم نه جوړېدو، نو بیا به مشقت برداشت کې او دا الپی به د ګوتو نه لر کې، ورنه د دې د لاندې ځای وچ پاتې کیږي، نو نه به دې سره اودس کیږي او نه به دې سره غسل وځي. ټیک شوله؟ خو که کله سرمن خرابېدله یا غوښه زخمی کېدله او زخم جوړېدو، نو چونکې دا بیا زیات تکلیف دی، نو د دې زیات تکلیف د وجې نه دا بیا معاف ده. دغه مشقت بیا په ځان مشقت کې نه دی راوستل په کار چې خامخا ته په هغه ځای کې زخم جوړ کې او سرمن خرابه کې، سرمن پوستکی واړی زخم جوړ کې، نو هغه بیا هغه چونکې زیات تکلیف دی نو هغې سره به بیا هغه لرې کول بیا لازم نه وي، بیا اودس هم کېږي او بیا غسل هم وځي. که په نوک باندې الپی ولګېده نو چونکې دلته مشقت زیات نه هلي، یو خو نوک کلک دی او اوار دی، نو د دې نه الپی لر کېږي، او که نه په اسانه نم لر کېده نو چې په دې پسې معمولي څه ناخون کاټ بلیډ سره واخلي او په هغې سره یې وګرئ، نو هغه ګرولو سره که معمولي غونته کې نوک ور سره را وګرېږي اوم، نو هغه لر کېږي، لر کېدلې اسان دي. د دې د وجې نه نوک نه لر کول چې کوم دي هغه لازم دي. که په ویښتو پورې ساس کې ولګېد دغه کلکې الپی، نو که هغه په رجولو سره ممکن خو او به یې رجې هغه به ختم شي، او که نه رجولو سره ممکن نه، نو چې دا په کوم ځای ساس کې لګېدلی دغه معمولي ویښته به لرې کړي، دغه به کټ کړي، نو دغې سره به دا څه شي، دا مطلب پاک بشي، دغه به ختم شي، نو بیا به په دې کې غسل هم کېږي او اودس به هم کېږي. دې مسلې باره کې ملګرو تپوسونه کړي، دا مختصر دغه کې تاسو سره مال چې شیر کو. جزاکم الله.